اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د حساس فاونډیشن د طرفه بختروان حساس تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نن د سرحدي اسمبلی ته مخامخ احتجاج ریکارډ کیږي د محمد زاده شهید په حق لا. نو په دې مناسبت سره زمونږ د اپر دیر یو غټ سوشل اکټیویسټ او یاره زه خو چې ورته ووایم یو غټ لیډر دی او د هغه څه زموږ څه موجود دی، نو د هغو څه یو څو خبرې کوو او تاسو ته وړاندې کوو. ښه ابراهیم صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو د ټولو میډیا ملګرو. څنګه چې تاسو خبر وکړه چې راغلي او پېښور کې یو د صوبایي اسمبلی مخې ته ولاړ یو، د محمد زاده دپاره انصاف غواړو. یو هفتې نه بس خاکوټ کې ولاړ یو، دغلته چغې سورې مو ووهلې، زمونږ غږ زمونږ اوانونو ته، زمونږ د اسمبلی غړو ته باید چې رسېدلی هم و، خو عمل به پرې څوک وکړي. نو د دغه خبرې دپاره چې هغوی مونږ په دې خبره باندې مجبور وکړو چې هغوی محمد زاده ته او دغه خاندان ته او ورسره چې څومره هم پښتون ولس دی هغه څومره هم د ستونزو شکار دی چې ټولو ته انصاف ورکړي او د هغوی په صحیح معنو باندې نمایندګي وکړي. نو په دغه خاطر باندې راغلي یو، پېښور کې ولاړ یو، ستاسو ترمنځ ستاسو د مخ یو. ملګري لګیا دي خبرې کوي، انشاءالله وخت تر وخته مختلف ملګري به په مختلفو موضوعاتو په دغه معاشره کې چې څومره هم ناصرونه دي، یا که سود دی، یا که انډرپلی ده، هغه که بتخوري ده، هغه که لینډ مافیا ده، هغه که کار لفټینګ دی، هغه که منشیات دي، هغه که د هر چا اثرزوري ده، نو امن جرګه د هغه سپېڅلو مجاهدینو ډله ده چې امن جرګه د هغې خلاف راپاڅېدلې ده. او انشاءالله تر هغه دمه به موږ په ارام نه کینو چې دغه ناسور مو د دې معاشرې نه ختم کړی نه وي او محمد زاده شهید ته او دغه خاندان ته موږ د حکومتي چارواکو نه انصاف نه وي اخیستی. جی ښه ابراهیم صاحب، اسخاکوټ په احتجاج کې چې تاسو کوم اشعار ویلي او که د هغو نه یو څو کړی ووایئ نو دا اورېدونکي به ډېر خوښه شي. زمونږ چونکې زما تعلق د لوور دیر څه دی، نو دا پخوا یو دیر و، لوور دیر اپر دیر پکې نه و. نو تاسو زمونږ دلته نمایندګي کوئ، نو زیاتره اکثر کم سامعین چې دي نو ستاسو دغه اشعار اورېدو کوشش کوي. نو تاسو یو څو اشعار که وویل. ډیره زیاته مننه. زموږ سره یو ډیره لویه ستونزه دا یي، هر وخت خلک په رابطو کې وي او ډېر زیات مصروفیات وي، د هغې د وجې نه یو څیز مطلب زباني زده کول دا زموږ دپاره ډېر زیات ګران وي. بهرحال څو هغه شعرونو نه درته یو څو شعرونه وایم چې کوشش کوم چې ټول رایاد کړم چې راغلي دي دې ښار ته په هر لور سړی خواره، راغلي دي دې ښار ته په هر لور سړی خواره، پښتونه تا به وخوري دغه تور سړی خواره. د خپلو وروڼو غوښې خوري نوڼۍ وهي لګیا دي چې کله به مړېږي دا د کور سړی خواره. په خپله به مو مړه کي بیا به جاړي راته هم لیدلي دي تا هم چېرته غمخور سړی خواره. قل هو الحمد په یاسین او په طه، قل هو الحمد په یاسین او په طه، شړل به رانه هر وخت مې مور سړی خواره. د دې سره نه بحث کوم نه شر ځان تې ساتم، بیا سپکې سپورې وایي دا سپک سپور سړی خواره. د دې نه به ښه نه وي چې راوځو په یو ځل چې وار په وار مو مات کي دغه نور سړی خواره. د ډار په خاریه کې ابراهیم ژوند بس دا دی، د ورځې به دې وتښتئ په زور سړی خواره. ډېره زیاته مننه. ستاسو هم یو جهان مننه، ډېره مننه.